علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو جینۍ د خپل یار سره هوټل ته تللې ده، بېقاعده یار ته نلته کې ویډیو سازه کړې ده چې مینوال دغه یار پې قسمه قسم طریقو باندې خولې لګوي او چپۍ ترېنه اخلي. مینوالو دغه خلک دومره کمکرتوب کړی، ویډیو ترېنه بیا په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده چې دغه جینۍ کور ته راغلې ده، خپلو ورونو بې دردۍ سره وژلې ده. راځئ مینوالو ټول حقیقت او ټوله ویډیو تاسو ما سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې ناروا کتنونه کېږي او ناروا کارونه کېږي، د دغې د وجې نه عزتمنو خلک قتل کېږي او وژلي کېږي چې نن عزتمنو څنګه یو دوه پښتانه یوه پښتنه پیغله جینۍ او یو پښتون هلک عزتمنو د دوی دواړو عزتمنو په موبایل باندې د ډېر وخت نه ګپې شپې لګولې چې په مینه کې دومره ډوب شه چې جینۍ ورته اخر کې وویلې چې زه تا سره میلاوېدل غواړم. مینهوالو چې جینۍ ورسره میلاو شوې ده، خلک د مخکې نه کمرې په هوټل کې کمره بوکینګ کړې وه او ځای یې ټاکلی و چې عزتمنو دغه جینۍ سمدستي هغه ځای ته بوتله او خوراک مراک هر څه یې پرې وکړل، خو مینهوالو د خوراک نه مخکې ورسره یعنې غلط کار وکړ او بېقاعده د ځان نه یې ویډیو سازه کړه. دغه ویډیو عزتمنو د ده نه په سوشل میډیا باندې وایرل شوه ده چې اوس ټوله نړۍ کې کسانو وکتله. مینهوال که چېرې تاسو نه وي کتلي، حتما خپل د وټساپ نمبر لاندې په کمنټ کې موږ سره شریکه کړئ، موږ به تاسو ته دغه ویډیو مکمله در ولیږو. تاسو به په خپله باندې دغه کسانو باندې نالت ووایئ او تاسو به بیا ووایئ چې ښې وکړئ چې دغه جینۍ ووژله خپلو ورونو. مینهوال زموږ د دې ویډیو مقصد همدا ده چې هېڅکله داسې غلط کار مه کوئ، چې کوئ نو کوشش کوئ بیا ځان له ویډیوګانې مه سازوئ، په پرده کې کوئ، راول خو په کار نه دی، دې کې ښه غټه ګناه ده. الله تعالی دې زموږ او د ستاسو د عزت خیر وساتي. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.